الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ټول ناول خو چا چې قرآن کریم ویلې دی تراوو کې چا چې اورېدل دی هغې ته مبارکباد هم ورکوو د هغې دپاره دعا هم کوو چې الله رب العزت دې قبول کړي. رمضانو خلکو وی را روان دی هغه راغی هم او تقریبا په ختمېدو شو. د دې اولنۍ 10 ورځې وی دا د رحمت وی الله رب العزت دې هغې کې منګه په رحمتونو کې ولیکي. دویمې 10 ورځې هغه د مغفرت وی الله دې په هغې کې منګه ولیکي چې زمونږه مغفرت شوی. درېمې 10 ورځې هغه د اور نه د ازادۍ دي ورځې پاتې هم دي. الله رب العزت دې په دې کې زمونږه مغفرت هم وکړي او الله رب العزت دې منګه د جهنم نه منګ ته چټکارم نصیب کړي. الله رب العزت ته زمونږه نمونه هغه د جنت په لسټونو کې شامل کی. د رمضان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدا نه فرمایلو چې تاسو د پاره الله د دې روزه فرض کړله او د دې شپې قیام هغه تاسو د پاره د ثواب ګرځول دی. نو دا یقینا چې د ثواب شی دی او دا د نورو نه کم چې عام ورځو کې کم اعمال کېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم با تهجد کول 8 رکعاته د هغې نه کله کم او کله زیات هم لیکن عام طور باندې 8 رکعاته نو هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې هم کول او عام کال کې هغه به هم کول. لیکن تراو دا خبره چې دا هغې باندې اضافه ده دا نور دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله رمضان شروع کېده نو خپل لنګ به کلک وتړو. خلک زمونږه پښتو کې هم وایي نو پرتګاخ کلک وتړه چې د هغې د پرانستو بیا خبره نه مطلب چې خالص د الله رب العزت عبادت ته سړي ملا تړلي. زمونږه خلک دا لنګ چې تړلی کېږي نو دا هم په ملا باندې تړلی کېږي نو داسې وایي ملا ورته وتړه نو د الله بندګۍ ته ملا تړل پکاري. نو په دې ورځو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله باندې هم څه خیرې کړلي او یو پیر جبري علیه السلام هم خیرې کړوې چې هغه سړی تباه شي چا باندې د رمضان میاشت راغله او تیره شوه د ده پکې مغفرت ونه شو مطلب دی پکې دومره عبادت ونه کړي چې په هغې باندې د بخښنه وشي نو دغه سړی تباه شي. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور و پلار باره کې هم فرمایلو چې مور و پلار دواړه یا یو تن د سړی د بوډاوالي په حالت کې بیا مومي او د هغه دومره خدمت ونه کړي چې د هغه په خدمت باندې د جنت ته لاړ شي نو دغه سړی دې هم تباه شي. او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې ویلی شوي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم واغستی شي او په هغه باندې څوک درود ونه وایي نو هغه سړی دې هم تباه شي. نو دغه واقع چې دغه درې واړه خبرې د تباهۍ دي. الله رب العزت دې تباهۍ د هغې اسباب څه چې دي الله د هغې نه موږ بچ کړي. الله دې موږ کوم چې د رحمتونو او کوم چې د الله د رضا خبرې دي الله دې موږ هغې کې شامل کړي. د شعبان په میاشت کې هم څه بعضې خبرې داسې دي چې هغه په دې کې شعبان په میاشت کې هم الله رب العزت مغفرتونه کوي او بیا په دې میاشت کې بیا شو قدر شب قدر کې لیلة القدر کې په هغې کې الله رب العزت بخښنې کوي. نو کم چې نور ازادیږي هغه هر ماښام کې چې څومره الله رب العزت د جهنم نه ازادۍ هغه جدا دي. بیا د اخرنۍ شپه باندې د رمضان په هغې چې ازادۍ هغه جدا دي. بیا د اختر په ورځ باندې چې کله خلک راشي او منځو کی او واپس کیږي نو الله رب العزت د طرف نه اعلان کولی کی چې تاسو بخلی شوي کور ته واپس لاړ شئ. ملائک په هغې باندې هم ګواه کی
ملائکو ته وایي تاسو ووایئ چې یو سړي لسړي مزدوري ورکړي او هغه خپله مزدوري پوره وکړي نو د هغه بدله به څه وي. هغوی یا الله چې هغه مزدوري وکړه چې د هغه چې څومره اجرت کېږي څومره چې د هغه مزدوري کېږي چې هغه مزدوري ولا پوره ورکړی شي. نو الله وایي ما په دې باندې دا رمضان دا میاشت راوستل وه دې پوره کړله عبادتونه یې کړلي روژې نیولي نو تاسو ګواه اوسئ چې ما دې ته بخښنه وکړه نو بیا یو اعلان کولی کېږي چې تاسو بخښلي شوي کور ته واپس ځئ. یو د لیلة القدر شپه ده نو په دې باندې هم ډېرو خلکو ته بخښنې کېږي چې کله یو سړی داسې دی چې هغه د الله بندګي کوي څه نه څه د الله عبادت کې مصروف وي. یو سړی دی د ماښام نه وروستو ماسخوتن کې ماسخوتن مونځ یې کړلی بیا سحر مانځه کې هم شامل شو بیا په دې پېشمنۍ کې راپاڅېدلی هم یو 2 رکعته یې وکړو نو الله رب العزت د دغې شپې دا کم فضیلت چې دی نو هغې نه محرومه کوي نه. نو اوس دا لږې ورځې پاتې دي نو تاسو تراویح خو ختمې شوې او داسې نه چې اوس تراویح ختمې شوې دا قرآن پکې وویلی شو ختم شو نو داسې نه چې تراویح هم پاتې شوې نه. تراویح یو څو ورځې دي چې سړی ځان باندې لوکوټې نور هم تکلیف تیر کړي او دغه تراویح اوس خو دا مخکې اوږدې وې اوس خو لنډې را روانې شوې نو چې هغې کې خامخا سړی شامل او دغه رکعتونه وکړي. خلک هر څه چې وایي که هغه 8 رکعته وایي او که 12 رکعته وایي هر څه چې وایي خو دغه نفلي که عبادت شي نو هم د الله په نزد باندې د نفلو هغه د فرض په دغه باندې الله اجر او ثواب ورکوي او د فرض هغه په اویاو باندې ورکوي. نو کو دا نور هڅې ته لرې کې چې شته نشته هغه قصه هغه لرې کې رستو کې خو چې دغه وګورئ چې په دې باندې الله رب العزت 2 رکعاته نفل یو سړي کړلی نو هغه الله رب العزت په فرض باندې د فرض په مقدار باندې الله اجر ورکوي. نو دغه فضیلت هم پوره دی دغه خبر هم پوره ده او فرض چې سړی کوي نو هغه په اویاو فرض باندې الله ثواب ورکوي. په دې کې د یو خبره دا راځي چې الله رب العزت په دې شپه باندې ټولو ته بخښنه کوي او د 3 قسمونه خلک پکې داسې دي چې هغې ته بخښنه نه کېږي. نو چې کله دا وویلی شي نو زمونږ په زړه کې خو خبره نه راځي لیکن صحابه ووایي چې هغه سړی خو تباه شو چې د هغه بخښنه په دې شپه کې نه کېږي خو تباه دی که نه. نو یې فرمایل چې یو مدمن الخمر د شراب سکون کې د شراب عادي هغه ته بخښنه نه کېږي. نو څوک چې شراب څکي شراب الله اسیم حرام کړلی. زمونږ په دې دین کې مخکینی ادیانو کې بعضې خلک کتابونو کې لیکي چې جایز وو اگر چې دا خبره ښه نه ښکاري لیکن سکله کېده د شرابو باره کې بعضې خبره کوي بعضې خنزیر باره کې هم خبره کوي. د خنزیر خبره خالص غلطه ده. خنزیر د ابتدا نه واخله هغه حرام دی. د شرابو باره کې چې هغې باندې زیاته سختی نه وه نو شراب چې حرام شوي دي نو هغه تدریج سره حرام شي دي. اول کې الله رب العزت د هغې باره کې حکم راولېږه چې ویسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. د دې باره کې خلک تپوس کوي شراب د جوارې باره کې نو په دې کې څه فایدې پکې هم شته لیکن نقصان د فایدې نه زیات دی. هغه زمونږ پښتو کې خلک وایي ښکارونه یې ګټل غوږونه یې وبیلل نو داسې نه چې هغه خبر وشي نو چې فایده کم شي کې لږه ده نقصان زیات دی نو د هغې نه ځان ساتل غواړي او کم شي کې چې نقصان لګي فایده زیاته وي نو هغه سړی وکړي. نو عام طور باندې کارونه زمونږ ټول دغسې مونږ زمینداري کوو نو په هغې کې مونږ نقصان کوو. اول سړی دړۍ غنم راواخلي 2 دړۍ راوالي من راواخلي هغه ګزار کړي ګزار کړي نو دا خو نقصان دی لیکن وروستو سړي ته په ذهن کې دا خبره سړي توقع دای امید دای چې د دې که ما من کرلی دا به ماله 10 مانه کوي 10 مانه به کوي او ما که دړۍ کرلی نو دا به ماله 10 دړۍ او 10 دړۍ کوي. نو دغه کې تاوان خو شته لیکن فایده سړي ته زیاته معلومیږي نو هغه کار سړی کوي او چې فایدې لګوي نقصان زیاتي نو هلکه دې شي نه قلاریږي. زموږ دا خلک کله کله باغونه کوي نو چې کله تاوان وکړي هلکې قلاریږي ته
جو خلک ټول یکسر قلار شي بیا هغې کې په هغه کال باندې فایده جوړه شي. زموږ خلک هغه په یو خبره باندې نه دي ولاړ چې کله علم تاوان میلاویږي لږ تاوان میلاو شي بیا هغه خلک قلارېږي ته ټول قلار شي. جو خلک هغه پیازي شیشې هغه ونه کي چې ونه کي په کال باندې هر څه کم شي دا هغه ریټ وکړي. یو خلک وایي هلکه کول غواړي یو کال بیا ټول وکړي چې کال ټول وکړي بیا خبره کمه شي. نو خبره زموږ خلک چې په یو باندې سړی ولاړي نو د دغه کېږي د فایدې ته رسي. دویم نمبر باندې قرآن کریم آیات چې راغی نو هغه وی لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا جماعت ته مه ځئ مانځه ته مه نږدې کېږئ په داسې حال کې چې تاسو په نشه کې یئ. د نشې په حالت کې تاسو جماعت ته مه ځئ. د نشې په حالت کې تاسو مونځ مه کوئ چې کله نشه درنه لاړه شي نو هله کوئ. مطلب دی چې د مانځه په وخت کې تاسو نشې مه کوئ. دا هغه دور خبره وه ابتدایي. نو خلک اول کې منع شو بیا دا دویم آیات چې نازل شو دې کې خلک منع شو. دریم نمبر باندې چې کله آیات نازل شو نو هغه وی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. دا شراب او جواری دا شیونه چې دا د شیطان کارونه ځان ته بچ کې ځان ته وساتئ. صحابه کرام سبازي ناسو نو داغو دعوت او په دې دعوت کې شراب به هم نو بعضی کسانو خو ځان ساته لیکن بعضی کسان داسې و چې هغه حرام نه دي نو دا وبېس کو. نو بعضی کسان داسې و چې خولې ته شراب نږدې کړي لیکن بهر نه یو اعلان کېده نو هلکه اوس چللی اعلان کېږي یا چې وته بهر اعلان کېږي چې شراب حرام دي هغه د خولې ته نږدې کړی ګیلاس هغه واپس کېښو. او کم څه چې وو د صحابو هغه کم چې تربیت شوی د هغو ته چې کم تعلیم ورکړی شوی د هغو ذهن سازي چې کومه شوه نو هغې هر څه ته بیا تیار وو. شراب تویول په هغه ورځو کې په مدینې په کوڅو کې په لارو کې به شراب بهیده او ډېر وخته پورې د هغې بدبو هغه به ښکاره کېده. کله باران به وشو نو بیا به دا شی شروع شو دا به بهیده. نو بیا هغې کې دا چا نه کاته چې زما تاوان دی که هر څه چې دي بس لړکه ګزاره پرې تویوه. نو خبره یوه دغه ده چې د شرابو سکون کې د شرابو عادي هغه ته بخښنه نه کېږي. دویم حقوق الوالدین د مور و پلار نافرمان څوک چې د مور و پلار نافرمانه دی نو هغه سړي ته بخښنه نه کېږي. نو د مور و پلار نافرمانه که د یوازې مور نافرمانه دی که د پلار نافرمانه دی د مور و پلار د مخکینی خبره کې امام دا خبره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې مور و پلار دواړه یا یو تن د بوډاوالي په حالت کې بیا مومي او د هغې دومره خدمتونه کي چې دی په جنت ته لاړ شي نو دغه سړی تباه دی. نو د دغې دا سړی په دې کې هم تباه دی چې هغه د مور و پلار نافرمانه دی. مور و پلار یو څه وایي دی بل څه کوي. د مور و پلار خبره نه مني خو د مور و پلار خبره چې نه مني نو هغه په پسه کې چې مور و پلار په حق دي او دی په ناحقه دی په هغه ځای کې. کله کله داسې چې مور و پلار هغه کله کله په ناجایزه باندې سر شي کله مور و پلار هغه شرک طرف ته رابلي ګناهونو طرف ته رابلي نو هغه ځای کې به د مور و پلار خبره نه مني. هلته قرآن کریم کې الله رب العزت وایي ووصینا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. د مور و پلار په باره کې خو موږ وصیت کړلی حکم یو کړلی چې د دې به ښه سلوک به د دې سره کوئ لیکن که هغه تا باندې دا کوشش کوي چې ته ما سره شریک جوړ کړې ته دې شرک وکړې ته د الله نافرماني وکړې د رسول نافرماني دې وکړې خلاف دې وکړې نو فلا تطعهما د دې مور پلار خبره په دغه ځای کې نه مني. حدیث کې راتله که مور پلار دا وایي دا مال خرج کا نو خرج کوه که دا وایي ښځې له طلاق ورکا نو ښځه هم طلاقه کا دغه دنیوي شی دی نو یوه ښځه نه جو بله او لیکن که نافرمانی دې وکړه نو خو د آخرت دپاره خبره ده نو هغې کې یوه مسله جوړېږي. نو هغې ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بل یو روایت کې وایي چې لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق د مور و پلار نافرمانی د مخلوق تابعداري په هغه ځای کې به نه کېږي کوم ځای کې چې د الله نافرمانی کېږي. نو د الله نافرمانی به نه کوې د مخلوق مور و پلار نافرمانی چې کوم ځای کې راځي هغه ځای کې وکړه خیر دی لیکن چې کم ځای کې د الله رب العزت د تابعدارۍ حکم کړلی هغه ځای کې به د مور و پلار نافرمانی چې چا وکړه نو ده ته عاق ویلی کېږي.
دا بعضې خلک ویل کېږي پلان کې عاق کړلی پلان کې عاق شوی دی اخبار کې لیکلی عاق کړلی دغه هسې فضول خبرې دي دغې باندې دا د دنیوي قصو کې بچی عاق کېږي نه بچی چې عاق کېږي نو په آخرت کې چې سړی ما عاق کړلی که دی وی او که نه وی که دی ما عاق کړلی شل پیرې ووایي خو چې هغه په حق باندې دی زوی نو دی نه عاق کېږي دنیوي احکامو په لحاظ سره میراث په لحاظ سره دی نه عاق کېږي دته و میراث کې حصه میلاویږي لیکن چې کله قیامت کې راپاسي نو دی به الله راونیسي که دی بالکل داسې چې بالکل صفای دی جنت ته د تلو بالکل په دغه کې ورسېدونکی جنت ته هغه ځای کې به راونیسي واپس به کړي ستا مور پلار نافرمانه واپس شه نو د مور پلار نافرمانه هغه ته بخښنه نه کېږي او دریم نمبر باندې هغه صله رحمي کټ کوونکی دی خپلولي کټ کوونکی دی نو صله رحمي خپلولي هغه پالل پکار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل سل من قطعک داسې نه چې هغه به ما سره ښه کوي نو زه به ورسره کوم هغه ما سره خپلولي پالي نو زه به پالم دا خو بدل شو یا ته نه وایي هغه به بد کوي ته به ښه کوي هغه به کټ کول کوي هغه به سلام نه کوي هغه به ځان راکاږي ته به ځې او ته به سلام کوي ته به ورسره خپل تعلق جوړی او خپل تعلق به ورسره ساتې دغې ته صله رحمي ساتل دغې ته وایي نو چې کوم خپلوان دي نو د هغې کې صله رحمي ساتل خپلولي ساتل دغې ته ویلی کېږي صله رحمي ساتل او د دې چې کوم خلاف وي نو هغې ته صله رحمي کټ کول وایي نو څوک چې صله رحمي کټ کوي خپلولي کټ کوي دانګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره بله کړله د چې لا یحل للمؤمن ان یهجر اخاه فوق ثلاث ومن هاجر فوق ثلاث فمات فدخل النار د رونو دپاره یعنې د مسلمانان رونه دي د هغې دپاره دا جایز نه دي چې 2 ورځې دا د 3 ورځو نه زیاتې دې ورانه وکړي چا چې د 3 ورځو نه زیاته ورانه وکړه او په دې کې مړ شو دی نو سیده به جهنم ته ځي خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم کړله نو دغه ځای کې په دغې د شو قدر په دې شپه باندې د لیلة القدر په شپه باندې په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې څوک صله رحمي کټ کوي نو هغه ته به بخښنه نه کېږي نو یو حقوق الوالدین دي او یو د شرابو خبره ده او یو پکې دی مشاحن وی حسدګر ته کینهګر ته وچ پوچه کینه ساتي وچ پوچه حسد کوي نو د حسد کې دته څه میلاویږي نه یو سړی حسد کوي دل د سره دا ګاډی ولې راغی دله ول دا دومره عزت ورکړی شو دله ولې دا دومره عهده ورکړی شوه نو دی باسي وچ پوچه ځان خوري او یو مقوله ده خلک یو متل دی وایي الحسود لا یسود حسدګر سړی هغه سودمن کېږي نه هغه کامیابیږي نه حسدګر سړی کامیابیږي نه چې نه کامیابیږي دی باسي خپل زړه دننه خوري په دغه کې ولاړ شي مړ شي نو حسدګر سړی کینهګر سړی هغه الله رب العزت هغه ته هم په دې شپه باندې بخښنه نه کوي نو دا 4 کسان دي د هغې باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه فرمایلی نو دغې کسانو نه چې موږ هغه دا ورځي او که نور عامې ورځي شراب څکلي د مور پلار نافرمانی کولی او حسد او کینه ساتلی او صله رحمي کټ کولی د دغې نه چې موږ ځان وساتو بچ کړو نو الله رب العزت به زموږ دپاره د جنت فیصله وکړي چې ایمان د سړي مضبوطي په توحید باندې سنت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عملي او دا بعضې کارونه چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړلي د هغې نه سړی ځان وساتي نو دغه سړی کامیاب دی صحیح ده که نه که نور څه پکې پکار دي نه خلک ډېر دي ښه نو که دغې مو خو هغه بیا بل شان خبرې کوو بیا دا یو خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ رضی الله تعالی عنہ ته چې یا معاذ لا تشرک بالله وان قتلت او حرقت اے معاذ دا الله سره شریک ما پیدا کوا اگر که ته اوس وځولی شي یا قتل کړی شوې که تا ته د قتل دمکیانې درکولی کېږي ستا په سر باندې چې چوړکۍ کېدي مرۍ باندې چوړکۍ کېږي چې شرک وکړه شرک به د الله سره نه کې یو زمونږ د دې کچه ایمان والو دپاره قرآن کریم کې الله رب العزت اجازت ورکړلی
یو ته وایي عزیمت او یو ته وایي رخصت. نو عزیمت دا دی چې تا ته یو سړی وایي چې پیغمبر ته کنځل وکړه، تا ته یو سړی وایي د الله سره شریک پیدا کا، کنې نو تماچه دا ټوپک دی دې باندې ولم، چوړکۍ دا په دې باندې وهم، نو دغه ځای کې تا ته اجازت شته چې په خولې باندې ته صرف ووایې، په زړه کې نه، په خولې باندې ته د الله سره د کفر کلمه ته ووایې نو دې تا ته اجازت شتي. لیکن که دغه شي عزیمت دا دی چې مه وایه، ته دې مړ شې، چې مړ شوې نو شهید به شې، مرګ خاص یو ټیم دی که نه، که په دغه وخت ستا مرګ مقرر وي نو په دغه وخت باندې به ته مړ شې شهید به شې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یا معاذ لا تشرک بالله، د الله سره هیڅوک شریک مه جوړوه، اگر که ته قتل کړی شوې، اگر که ته ووژلی شوې، ته وسوځولی شوې، اور ته دې اچوي، نو هم د الله سره شریک به نه جوړی. زموږ د عام خلکو دپاره خبره دا ده چې که سړی په خولې باندې خبره وکړي نو عزیمت جدا دی او رخصت جدا دی، ځکه چې موږ خلک خو بیا ټینګېدی نه شو، موږ وایو دغه چوړکۍ ته او دغې ټوپک ته دې به څوک ټینګېږي. نو په خولې باندې که یو سړی خبره وکړي نو الله رب العزت بل ځای کې وایي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان، په زړه کې دی په ایمان باندې مطمئن دی، خو په خولې باندې هغه خبره وکړه او چې د هغه ځای نه خلاص شو او بیا یې توبه وویسته، نو الله رب العزت به ته دغه خبره معاف کی. لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم، الله رب العزت بده خبره نه خوښوي، لیکن چا باندې چې ظلم وکړه شو، زیاتی پې کولی کېږي، نو که هغه وکړي نو الله رب العزت ورته معافی کوي. بلې نورې بعضې خبرې داسې دي چې زمونږ معاشره هغه د سړو هم ده نو د ښځو هم ده، ښځې یو طرف ته ښځې دي بل طرف ته سړي دي، نو دا دواړه زندگی دا خبره دغسې د په دې دوو په یو باندې روانه ده چې که یو طرف ته یو پایي هغه صحیح یا بل طرف ته صحیح نه ګاډی نشي تللی، که یو طرف ته ټیر غټ شي بل طرف ته وړوکی شي نو بیا هم ټیر نشي تللی، دا دواړه یو بل سره مناسب پکار دي. په کور هم هغه کور په دغه کې په ترقی باندې هغه کامیابی هغه ژوند هغه د خوشحالۍ چې کله دا دواړه په دین باندې پوه یې په دین باندې خبري. د یو خبره کېده د قاسم نانوتي رحمت الله علیه زمونږ د دارالعلوم دیوبند چې کوم بانی و مشر و، هغه چې کله واده وکړو نو چې کله واده وکړو کمرې ته راغی د دروازه کې ودرېد، ښځې ته یې وی چې زما او ستا ژوند به هله تېرېږي صحیح، چې زما او ستا عقیده او عمل هغه د الله په حکم او د پیغمبر په طریقه باندې نو هله به صحیح تېرېږي، او که دغسې نه نو بیا به زمونږ عمر د زندگی هغه به ښه نه تېرېږي. نو ښه خبره دا ده که دغې ته ته تیار یې جو ټیک دا که تیاره نه نو زه د دې ځای نه واپس کېږم، خبره به خلاصه شو، خبره به واپس کړو، هغه به زه د الله حکم د پیغمبر طریقې ته مې سر ټیټ دی دقه کوم. نو دغه د ښځه اخوځانله د مالدار سړي د مالدارې کورنۍ وه، نو یو پیرې هغې په خپله باندې اکالي واغستو، نو هغه څه چې و هغې ورکړو خیراتي ورکړو، چې کله کور ته لاړه نو کور ته چې کله لاړه نو پلار چې وکته د سرکاري نشته نورې وله جوړ کړو. نو د بعضې خو دغسې نو په اوله شپه باندې خبره ورته دا وکړه چې د الله حکم او د پیغمبر طریقه بیا دا ده چې د ښځې دپاره د سړي دپاره 3 جوړې پکار دي، یوه اغوستي 3 نورې، د دې نه اخواته چې هغه زیاتی شی دی هغه اسراف دی، هغه د خپل ځان نه چې هغه ته چاله ورکې ورې کا، ځان دپاره دقه پاتې کا او نورې ورکه. هغه جو پاسېده هغه 3 جوړې ترې لرې کړې او نور څومره چې و صندوق یې ټول راوړ د قاسم نانوتي رحمت الله علیه مخې ته یې کېښو، وی دا واخله تی چې کم ځای کې لګې هلته یې ولګوه، چاله یې ورکې هلته ورکه. نو هغه صندوق چې واغست د شپې هغه وخت باندې واغست، ایثار یې نه کو، واغست ویې وړ د دارالعلوم دیوبند چې کوم خزانچي و هغه له ورکو، وی دا په مدرسه کې خرج کا. هغه چې خرڅ یې کو څه چې پکې و هغه خرڅ کړه، هغې چې څومره پیسې وشوې نو هلته کې د دارالعلوم دیوبند خوا کې یوه ځمکه وه او هغه ځمکه په هغې باندې واغسته او په هغې باندې جومات یې جوړ کو. هغه جومات اوس هم چته مسجد په نوم باندې مشهور دی،
نو هغه تر اوسه پورې هغه کله تللی هغه کله وفات شوي دي او هغه جومات تر اوسه پورې قایم دی او هغې کې خلک لګیا دي منځونه کوي، خلک پکې لګیا دي سبقونه پکې وایي، خلک پکې لګیا دي ذکر اذکار پکې کوي، څومره عبادتونه چې کوي هلته کې د هغو پکې څه کېږي نه هلته کې په هغې باندې جومات وشو، د جومات ځمکه پې وشوه نو هغه بنیاد یې وله کېښودی شو، خبره ثوابونه اجرونه هغو پسې به ځي. زموږ دپاره هم دغه دی چې زموږ د زنانو چې وګورئ نو هغې بیا رسم و رواج بیا زیات دي چې کله یو ځای له غم له لاړه یا خادۍ له لاړه په یوه جوړه کې نو چې کله بله خادي یا غم راځي وایي زه خو په دې جوړه کې تللی وم دا خو مال بله پکار ده نو هغې لپاره اوس بله جوړی نو چې بله جوړی نو دا اسرافونو کې راځي. او الله رب العزت قرآن کریم کې وایي چې تاسو د تبذیر نه ځان ساتئ، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، او دا مبذرین چې دي دا فضل خرچي کوونکي چې دا شیطان رونه دي نو ځان د شیطان د رورولۍ نه شیطان د خورولۍ نه د دې نه ځان ساتل پکار دي چې موږ داسې نه چې د هغو په زمره کې د هغه په ملګرتیا کې راشو. نو زنانه دي که نارینه دي ټولو دپاره خبره دغه یوه خبره ده چې درې جوړې هغې دپاره پکار دي جایز دي د هغې نه اخواته چې د هغې به حساب کتاب کېږي نو د هغې حساب به په سرسایه کې هم کېږي، د هغې حساب به په قربانۍ کې هم کېږي چې کله د دې سره د 80,000 روپو پورې تقریبا څه نقد یا مالی تجارت یا سره زر سپین زر او دغه زیاتی جوړې موړې څه چې دي پیزار او بیا که د دې څه نور څه لوښي لرګي چې هغه استعمالیږي نه، یو خو هم د استعمال څیزونه، یو هغه چې هغه چوت په شوکیس کې پراته دي، چوت په تاخونو کې پراته دي چې هغه استعمالیږي نه، په میاشت کې هغه نه راغستی کېږي، په میاشت کې د هغې نمبر نه راځي، نو هغه څیزونه هغه زیاتی دي چې زیاتی دي نو د هغې حساب کتاب به لګولی کېږي او هغه به بیا په دغه کې شمارلی کېږي نو دې باندې به قرباني به پې هم واجب کېږي بیا او په دې باندې به سرسایه هم واجبي. سرسایه چې کومه واجب ده نو هغه د کم سړي سره چې دغه 80,000 روپو پورې نغد روپۍ یا سرۍ سپینی یا مالی تجارت وسرئ او یا چې څه نقد او څه وغیره دا ټول هر څه چې راجمه کې دا زیاتی جوړې جامې دا ټولې راجمه کې او د دې ټولو قیمت ولګي او د هغې 80,000 روپو پورې د هغې قیمت رسی نو دې سړي باندې بیا سرسایه لازم ده نو دی به بیا خپله سرسایه هم ورکوي او د خپل نابالغه اولاد سرسایه به هم په دې باندې لازمي. دا خبره په دې باندې ځکه کوو چې سړي باندې خپله او د خپل نابالغ اولاد که دی د نورو ورکوي د ښځې په ده باندې لازم نه ده، د بالغ اولاد په ده باندې لازم نه ده، که ورکوي یې وردي کی لیکن که نه ورکوي نو سبا قیامت کې د ده نه تپوس نه کېږي چې تا ولې نه ده ورکړي. نو که ښځه ده نو ښځه هغه د خپل ځان ذمواره ده، هغه به خپل څه چې دي که هغه زکات دی نو هغه به خپل ورکوي او که هغه د سرسایه ده نو هغه به خپله ورکوي او که هغه قرباني ده نو هغه به خپله کوي. نو چې کله دومره قیمت پورې د دې سره قیمت برابریږي په سرسایه کې او په قربانۍ په لحاظ سره زکات اخیستل لوکړې د دې نه مختلفه ده، هغې کې دا جامې جوړې وغیره د شونه نه شمارلی کېږي زکات هغې کې نقد مال دی، مالی تجارت دی او سره زر او سپین زر دي نو دغه څیزونه په هغې کې حسابېږي به او جامې جوړې وغیره په هغې کې نه استعمالیږي، هغې کې حسابېږي به نه. نو چې کله د هغې 80,000 روپو پورې تقریبا د هغې مالیت رسی نو دې باندې بیا زکات لازم دی. که دغه 4 څیزونو کې یو شی یا دوی نو هغې باندې به زکات لازمي زکات به ورکوي، که زکات نه ورکوي نو الله رب العزت د هغې په باره کې سخت نه سخت وعید ذکر کړلی چې الذین یکنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها، چې سره او سپین ځان له خزانه کوي او خرج کوي یې نه نو د قیامت په ورځ باندې یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم، په جهنم کې به دغه څیزونه ګرمولی کېږي او په دې باندې به داغونه ایښودی کېږي، په د دې په تندي باندې د دې په ډډو باندې داغونه به ایښودی کېږي او ورته ویلی کېږي به هذا ما کنزتم، دا هغه دي چې تاسو ځان له خزانې کړوې، نن د هغې خزانې هغه خوند مزه څه چې دی هغه نن وسکئ نو دې ته به هلته کې هغه عذاب به ورکولی کېږي. نو د زکات په باره کې پکار دی چې زمونږ د هغې پوره حساب وکړو، د هغې زکات د ادا کولو هر یو سړی په خپله چې بالغ دی په خپله ذموار دی،
که بالغ نه دی نو بیا د هغو پلار ذمہوار دی، پلار به د هغې حساب کتاب صحیح هغه به پلار کوي. او چې کله بالغ دی نو هغه خپل حساب کتاب په خپله سرته رسوي. که اوس پلار وله ورکوي، پلار وایي دا ستا باندې دومره زکات لازمیږي، دا به زه ورکم، وردي کی څه خبره نه ده. لیکن که پلار یې نه ورکوي نو یا خاوند یې نه ورکوي نو هغه باندې لازم نه ده. لازم په دغه چا ده چې د چا دغه څیزونه دي سره او سپین ورسره دي، نو د هغې باندې لازم ده چې هغه د خپل زکات په خپله باندې ورکوي. سرسایه ده، نو سرسایه هم هر بالغ باندې چې د هغې سره دومره مالیت شتي یا دومره زیاتی سامان نو سره شته، نو هغې باندې سرسایه خپله لازم ده، خپله سرسایه به ورکوي. او که یو سړی بالغ دی د هغه نابالغ اولاد دی نو د هغه په ده باندې لازم ده. نو دغه یو څو خبرې وي. الله رب العزت دې موږ له قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي. دا کسان سترګې دغه شوي دي، زما اندازه راته وشوه، نو دغه باندې خبره ختمو. الله رب العزت دې زموږ قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي. الله دې زموږ حامی او ناصر شي. دعا وکړو. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. الله رب العزت زموږ د څومره عبادتونه مونږ کړلي، روژې نیولې، دا ټول الله قبول کړي. الله رب العزت زموږ ګناهونه معاف کړي. الله رب العزت زموږ د مغفرت فیصلې وکړي. الله رب العزت زموږ د پاره د خپل رضا او د جنت تتلو فیصلې وکړي. الله رب العزت څومره زموږ دوستان دي، ملګري دي، خپلوان دي وفات شوي دي، په دې دغه کې نږدې دور کې ګڼ کسان وفات شو. زموږ محمد حلیم صاحب وفات شوی او دلته کې نور ګڼ کسان وفات شوي دي. الله رب العزت دې د هغوی مغفرت نصیب کړي. الله دې پسماندګانو له صبر ورکړي. الله رب العزت دې څومره چې ژوندي دي الله رب العزت دې قرآن و سنت باندې عمل توفیق ورکړي. څومره چې بیماران دي الله رب العزت دې صحت کامله عاجله مستمره د دین د خدمت دپاره ورکړي. الله رب العزت دې زموږ څومره چې استادان وفات شوي دي الله رب العزت دې د هغوی قبرونه د نور نه ډک کړي. الله رب العزت دې هغوی له په جنتونو کې اعلی مقامات ورکړي. څومره استادان چې ژوندي دي الله رب العزت دې د هغوی په عمرونو کې، علمونو کې، عملونو کې برکت واچي. الله رب العزت دې زموږ په د دې پاکستان کې وایي که په ټول عالم کې چې کومه وبا خوره شوې ده الله رب العزت دې دا د دې عالم نه اوچته کړي. الله رب العزت دې مسلمانان ته محفوظ کړي. الله رب العزت دې دا د کافرانو دپاره د هدایت ذریعه وګرځوي. که د هغې هدایت په قسمت کې نه الله دې په هغې باندې ورولي چې هغه ټول تباه شي او ځمکه ته پاکه شي. الله رب العزت دې زموږ پاکستان حفاظت وکړي. الله رب العزت دې زموږ د مدارسو، د مساجدو، د مراکزو، د خانقاهونو حفاظت وکړي. الله رب العزت دې زموږ د حرمینو شریفینو حفاظت وکړي. الله رب العزت چې کوم ځای کې مسلمانان دي د کافرو په پنجه کې گیر دي او د ظالمانو د ظلم د لاندې دي الله رب العزت د ظلمونو نه خلاص کړي. الله رب العزت د دغې مسلمانانو تعاون وکړي. الله دې د هغې مدد وکړي. الله دې د هغې امداد وکړي. الله رب العزت زموږ په حال باندې رحم وکړي. څومره چې د چا په زړه کې څومره شرعي ضرورتونه حاجتونه الله رب العزت د خپلو غیبو خزانونه پوره کړي. بعضې کسانو ویلي چې څوک ناجوړه دي نو الله رب العزت هغو له صحت کامله عاجله مستمره د دین د خدمت دپاره ورکړي. الله رب العزت موږ له قرآن و سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.